لله الذي كفى نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. زمونږه نننۍ موضوعات لږ دلچسپ دي، تاسو بعضې کسان پې لا نه پوهېږي نو بیا پې الحمدلله پوه شي. اوس احسان الله صاحب چې کومه خبره کوله فاتو حرسکم انا شئتم، نکاح په نتیجه کې چې د یوې زنانه او د یو نارینه ملاقات کیږي نو الله تعالی هغې ته حرس وي، او د حرس مطلب دا و چې تا ته پیداوار راځي، او پیداوار د بچو په صورت کې راځي. دا یو عجیبه اتفاق دی چې نن سبا کومه ایشو چې د نام د بچو په لیول د هغې ته وایي ټرانسجنډر، او دا دومره داسې مسله ده چې عالمان او ډاکټران به پې پوهېږي، خو غم صرف یو د جماعت سینیټر مشتاق صاحب سره دی او یو عدنان کاکا خیل چې دی چې هغه یو بهترین سکالر دی، د هغه سره غم دی. ما ته محمد امین صاحب ویلو چېرې که په دې ته موږ ته دغه راکې نو دا به ښایي چې موږ په خبره پوه شو. او بیا ما ته مختلف میسیجونه هم رالل چېرې دا یو داسې ایشو ده چې که دا زموږ په ذهن کې راشي او خلق پې پوه شي، په پښتو لفظ یې لیکلی چې دا که ته په پښتو کې وکې نو ډېره به ښایي. نو فاتو حرسکم سره د هغې دغه چونکې نسبت جوړېدو د الله تعالی شان دی چې حالات برابر کړي. نو احسان الله مولوي صاحب چې په کوم انداز کې درس وکړو نو دا د هغې یو تکمیله یا کنټینیویشن دی. اصل خبره نن سبا چې کوم جګړه روانه ده هغه دا ده چې د پاکستان په پارلیمنټ کې یو قانون سازي کېدو واله ده، که هغه وشي نو بیا به جینۍ ځان الګ کولی شي، او الګ په ځان جینۍ کې نو زمونږ پکې څه کار دی کېدی که نه وایي داسې نه پاتې کېږي که نه. دا لکه چې ځان جینۍ کې نو دی ایکچولي به جینۍ نه وي، خو دی به ځان جینۍ کړی نو دی به د بلې جینۍ سره واده کوي، د الګ سره به واده کوي، دا خو جینۍ شوه. نو دا په حقیقت کې به دواړه هلکاني او واده به یې شوی. نو قومي لوط خو دغه چل کاو نو ہوموسیکچولیټي هم جنس پرستی قومي لوط کا عمل د پاکستان دا شته ګناهونه لږ دي چې یو پکې دا شي نو یو خطره دا ده. دویم بیا چې د دې کومه طریقه ده که د هغې نه بچي راشي نو بچي به د چا بچي؟ پخوا خو دا وه چې د پلاره د مور به بچی و نو د پلار نوم به وله په شناختي کارډ کې ولیکو په پاسپورټ کې. نو چې په مغرب کې کله داسې بچي زیات شو چې د هغې پلار نه و نو هغې له یې نوم کېښود سنګل پیرنټ چلډرن دي، نو د یوې جنه په پاسپورټ کې د پلار نوم لرې کو نو د مور نوم یې پکې شروع کو. نو اوس به بیا مور هم نه نو پیرنټ لیس چلډرن به نو لږونته کې دې ته موږ سینسټیو شو کو دا موږ دا پیغام زموږ د ممبرانو ته لاړ شي، دا ممبران به په خپله د دې دړ نه او د دې مصیبت نه متاثره کیږي، دا بیا پاتې کیږي نه. نو په موقع باندې چې څنګه مشتاق صاحب خفه دی نو داسې ټول د پارلیمنټ ټول ممبران به خفه وي، خو نه پوهېږي په دې خبره. نور دا د خفګان خبره ده. او څنګه چې عدنان کاکا خیل صاحب خفه دی نو داسې پې ټول علما خفه دي، خو هغې لا فکر دې ته نه دی رسېدلی. نو موږ د دې فکر د رسېدو لپاره د اړومبنۍ سره د خپل درس په دې کې کوو. ډېر آسان خبره ده. الله تعالی په ښځې او په خاوند کې دا صلاحیت یې دی چې دی له بچي ورکي. والله اخرجکم من بطون امهاتکم، تاسو الله د میندو د خېټو نه رایستلی یې. نو الله مو چې ته په خېټه کې جوړ شوی، نو په خېټه کې د نارینه نه چې کوم ماده ځي دې ته سپرم وایي، او د زنانه چې ورسره کومه ماده میلاویږي دې ته اووم وایي یا اووم وایي. پښتو کې ویلی چېرې دا سپرم دی هغې طرف نه هګۍ ده،
دې دواړه چې میلاو شي دې ته فرټلایزیشن وایي. نو دې نه بیا بچی جوړ شي دا په 9 میاشتې کې، او هغې بچي له خدای عقل او فهم ورکړي او هغه بیا دی پلار یې هغه بچي. د دې سره دا تبدیلي راشي د دې نه مخکې دته ښځه خاوند خلقو وی، خو اوس چې کله دا بچی وشو د دې نه پس اوس دې ته مور او پلار وایي. او که دا بچي ډېر شي نو بیا پسې خویندې وروڼه شي. ته ویلی شي چې د فیملی 3 ډایمنشنز یو هسبینډ اینډ وایف، دویم بیا مور او پلار، او دریم بیا خویندې وروڼه. دا یو خاندان جوړ شي، دا یو پاکیزه خاندان او د دې د یو بل سره ډېره زیاته مینه وي. په دې کې څه چل کېږي؟ قدرت ټول کارونه په حکمت دي او الله تعالی انسان له صلاحیت ورکړی دی، نو هغه دا حکمت په مایکروسکوپ او په ریسرچ معلوم کړی دی. ځکه الله ویلو والله اخرجکم من بطون امهاتکم وجعل لكم السمع والبصر والفؤاد. الله تاسو له د تھینکینګ د سوچ لپاره غوږونه درکړي، سترګې درکړي او زړه درکړي. د هغې په بنیاد تاسو علم حاصلوئ، نو تاسو بیا هغې نه نو دوی موږ چې کوم علم حاصل کړی دی تر اوسه پورې علم دې حد ته رسېدلی و چې د نارینه په دغه کې ماده کې چې کوم د دنه د پیدایش لپاره کوم اوبه پکار ده، په هغې کې 2 څیزونه، یو ته وایي وایي بل ته ایکس وایي. ایکس اینډ وایي دې ته کروموزوم نوم وایي. ایکس اینډ وایي دا په نارینه کې، او په زنانه کې صرف ایکس او ایکسي. کو فرض کا الله تعالی فیصله کړي د زنانه ایکس او د نارینه د وایي دا یو ځای شي نو هلک پیدا شي. نو ټول خلق پته مې چې خدای هلک به که جینۍ به او الټراساونډ والا ته وایي چې هل مه وایه، ځکه چې دی به بیا د وخت نه مخکې یا خوشحاله شي یا به خفه شي. نو پرې چې 9 میاشتې انتظار وکړي او الټراساونډ والا هم کوشش کوي چې تا تالونه ته ورته وایي څوک دي، هغه وایي یاره زه خو ورته نشم ویلی ځکه چې دا خبره څومره پټی نو دومره به خیر. خو به هر حال یو وایي یو ایکس چې میلاو شي دا به هلکي، او که د جینۍ د پلار د طرف نه د نارینه طرف نه ایکس د ایکس سره میلاو شو دا به اوس جینۍ. دا خو به نارملی دا خلق چې کله دنیا ته راشي نو دا خلق په دې خپل دغه باندې خوشحالی. دې ته سیس جینډر وایي، لکه موږ ټول چې یو موږ د نارینه توب په حیثیت خوشحاله یو، او زموږ په کورونو کې چې کومې زنانه دي پاکیزه هغه په خپله زنانه پن باندې خوشحاله دي. ته ویلی چې وی بوت آر سیټسفاید. دی سیټسفاید له هغو نوم یې دی سیس CIS سیس جینډر. دا سیس جینډرز دي. خو بعضې خلق داسې یي چې الله تعالی په خپل حکمت باندې هغې اب نارمل پیدا کی. مطلب دا چې یو ایکس نو 2 وایي ورسره یو ځای کی، یا یو وایي نو 2 ایکس ورسره یو ځای کی، یا یو ایکس اب نارملی یا وایي اب نارملی. دا وړوکی چې دی چې پیدا شي مور وایي دا هلک دی که جینۍ ده. یاره وایي ډاکټر صاحب له اوسه وایي ډاکټر صاحب وایي چې یاره د دې پته لګي نه د دې به ټیسټ کوو، بیا وی الټراساونډ به کوو. داسې قسم له ماشوم چې د هغې پته نه لګي هغې ته یو لفظ وی انټرسیکس، دویم ورته وایي سیکچوال امبیګوټي. دا اوس ابهام دی چې دا هلک دی که جینۍ ده. نو مور غریبه هم خفه پلار هم خفه، یو ځای بل ځای لځي وایي چې یاره څه چل به کېږي. نو انټرسیکس یا سیکچوال امبیګوټي یا بل یو دی ټرانسجینډر. دا ماشوم چې دی او دی کو فرض که په دغې حالت کې الله ته منظوری او دی لوی شي نو دې ته موږ مخنث یا اجړا یو ټکی وایو چېرې دا دی او دا یو ګروپ دی او موږ ورته وایو چې ما په خیال تیسری جنس یو ټکی دی. بل څه ټکی شته دې لپاره تاسو چې نو تیسری جنس دی دا او دا دی د اجړاګان دي او دا د معاشرې سری دا خلق یې دا خلق دی ته درې ته موږ ووې سیس جینډر هغه دي چې مطمئن دي، او هرموپروډایټ هغه دی چې هغه نه نارینه دی او نه زنانه ده. په دې منځ کې دي په چا کې زنانه پنغالي وي په چا کې نارینه پنغالي وي. دا خو شو. خو دریم نمبر پکې داسې لیوني پیدا شي چې هغه هلک پیدا شي او چېرې زه جینۍ وې. نو زموږ په دې کالج کې راته لیکچرر صاحب خبره کوله چې یو هلک زما په کلاس کې ناست و نو هغه نتکۍ دا مندره اچولې وه. ما ورته چې ته ولې مندره اچولې موږ د دې علاقې خلق یې. دا اوس هغه د چې فرسټ ایره سیکنډ ایره هلکي او دا غړی کېږي چې زه جینۍ وی هغه ویښته داسې کي او هغه جامت یا راغلی نه نو هغه لکه چونکې په هغه کې شوق یي چې زه جینۍ شوې. نو ما ورته چې دا تا دغه ولې اچولی په کلاس کې ناست و. نو ما ورته چې تا دا ولې اچولی وایي چې بس دا زما خوښ دی. نو بعضې خلق چې هغوی نه خوشحاله په دې خپل جینډر باندې په دې خپل حیثیت نه خوشحاله دې خلقو له یو نوم یې دی جینډر ډسفوریا.
ته دې ته لیونی ویلی شي چې دا ادب موږ ټول باندې تېره شوې ده. یو وخت په تا داسې راشي چې ته وایې راځه جینۍ وی نو ښه به والګه به د سکول نه دغه کې په وړوکوالي کې تېر شي یا ډېر شي جینکۍ وي چې وایي چې زه هلک وې جو اکثر د مور پلار هم د جینکو ته د هلکانو جامې اغوستولي او هلک له یې داسې سټڼې مړې رخ کړي چې سړی دې تپوس وکړي او نومونه هم اوس دي چې موږ ته وایي چې یاره دا هلک دی کو جینۍ ده نو هغه نوم موږ چونکې لیکو هلته کې ورسره نو موږ ته وایي دا هلک دی نو هغه وایي جینۍ ده. لکه ارم نوم یې ایښی نو موږ وایي چې ارم هلک دی نو هغه وایي نه دا خان دی ارم خان ورسره ولیکه یا وایي چې بیبي ارم ده لکه جینۍ ده. نو داسې شوق چې پیدا شي نو دې ته اجازت نشته چې هلک ځان جینۍ کي او جینۍ ځان هلک کی الا یې چې ډاکټر صاحب سرټیفیکیټ ورکي چې په دې کې دننه د جینکوالي صلاحیت زیات غالب دی. موږ د الټراساونډ وکړو موږ د ټیسټ وکړو نو کو ډاکټر صاحبه ګایناکالوجست دله لږه غونتې سرجري وکړي نو دا جینۍ به هلک شي نو کره خوشحالي شي او ډېر مبارکۍ داسې خلکو اخیستې دي چې ښه هغه سیکس چینج شو. او یا که فرض کا دا هلک جینۍ شي جینۍ هلک شي دا که ډاکټر صاحب سرټیفیکیټ ورکړي. قانون داره روان دی چې کم قانون دی وی چې د چا خوښی چې زه جینۍ هلک کېږم او شوقي نو هغه به جینۍ هلک شي که هلک جینۍ کېږي دی ورته وایي چې نه داسې خوښې باندې به نه ځې دا خو لکه ګنده نظام دی. نو بیا به د سړي شوق پیدا شي چې یاره زه جینۍ یم خو هلک کېږم نو مور پلار به خبر نه وي او هغه به هلته هلک شوی. نو په کینیډا کې دا شته اوس کینیډا کې پلار مور ته د تپوس اجازت نشته د دې وجې نه په کالجونو کې په دې باندې ډے مناوي چېرې پلانې جینۍ نه هلک شو هلک پلانې جینۍ شوه د مور پلار اجازت پکې هم ضروري دی چا پې خوشحاله دی که نه یوه. دویم دا چې جنسي طور دا ممکنه ده که نه ده ممکنه که ممکنه یي خو ټیک ده بعضې شوي دي خو که نه یي نو بیا ته ولې دا چل کې د دې شوق ولې پوره کې دی به سبا به د خپله خبره ستومانه یي نو بیا به یې هلک کې اوس خو دا جینۍ شوه نو د دې نه د ډاکټر لیکلي ضروري دي. نو زمونږ یوه سینیټره ده د پارلیمنټ ممبر ده چې قومي اسمبلۍ ده که څه ده د شیرین مزاري نوم دی که نه شیرین مزاري هغه د انساني حقوقو علمبرداره ده نو هغه وایي چې د ډاکټر سرټیفیکیټ ته پکې ضرورت نشته. نو وایي چې که فرض که ډاکټر سرټیفیکیټ پکې ضرورت نه وي نو دا سړی به کور ناستي او خبر به راشي چې زوی دې جینۍ شوه او سړی به کور ناستي او خبر به راشي چې لور دی هلک شو او تا به په هلته کې بسکټ تقسیم کړي تا به انیورسري مناو کړي کور له به پرابلم وګورې نو دا به یو څومره سوشل مسله پیدا شي. نو شیرین مزاري ته دا وایي چې خدای ته وګوره ته را خپله خبره واپس کا که ډاکټر صاحب ووایي نو بیا ټیک ته چې ډاکټر صاحب نه ویلي دا به نه کېږي. د هغې دا ترمیم د دې وجې نه موږ ته خپل سوال کو چې خدای هغې ته هدایت نصیب کړي خدای دا ټول ممبران په دې خبره پوه کړي ورنه دی به د خپلو بچو نه خبر نه او هغه به دی به لیږلي د هلکانو سکول ته او هغه به بیا د جینکو سکول ته روانوي دی به د جینکو سکول ته لیږلي او به د هلکانو سکول ته په حقیقت کې به هغه یي نه. نو یو نقصان دا دی چې سوشل مسله به پیدا شي د دې سوشل مسلې نه د ځان بچ کولو دپاره مشتاق صاحب په دې خفه دی او هغه غریب دا ټول مسلمانان دي ټولو پې خفه خو هغه چونکې قابل دی الله وله صلاحیت ورکړی دی نه پې پوهېږي نه پې ځکه خفه دی دا نور پې نه پوهېږي نو خدای دې کړي چې زموږ د دې خبرو د وجې نه پې دا ټول پوه شي چې پوه شي نو دا خو د دې خپل نقصان دی او دا د مغرب شوق دی چې پاکستان به څنګه ګنده کېږي نو دې وجې نه د مغربي انجوز لکه یو ایس ایډ کا یا دغه امریکنس کا او یا دغه کا برطانین کا چېرې په څه طریقه باندې دا ګن په دې کې خور شي ځکه شیطان په دوو لارو راځي یو سودو نو سود د هغو ډېر خوښ دی او یو بې حیایي چې بې حیایي ډیولپ شي د دې وجې نه موږ دا وایو چې دا ټرانسجنډر دا قانون چې جوړېږي نو په دې کې د ډاکټر اجازت ضروري دی که د ډاکټر د دغه نه بغیر شي دا به یو لویه مسله پیدا کړي وه بله به څه مسله پیدا کړي بله مسله به دا پیدا کړي چې یو هلک دی ایکچولي خدا دی هلک خدا د کړه وړه د جینکو دی بعضې دي چې بعضې وروڼو د خپل وروڼه ډېر وښلي دي وایي ټقې وچه وایي چې ته ولې د جینکو په شان روانې وایي نه کېږي نو ما هغې یو ته ویم ته ولې خفه نو ما ته ویې د ما ښځه زما نه په دې خبره کې واده کړی چې ته د ښځو سره ولې ډکوله ځې د هلکانو په ځای د ښځو سره خوشحاله و نو دا یې دي چې دا دی به دا مسله شي چې دا خو دی هلک دا خو جینۍ شوه چې کله دا جینۍ شي نو بل یوه جینۍ د دیو سره دا خو جینۍ شوه نو دی به د هلک سره نکاح کوي که نه د بلې جینۍ سره به نه کوي نو دله به مونږ کویدن وکړو نو دا جینۍ خو به ایکچولي هلک دی نو دا مونږ خو د ځان جینۍ کړی دی نو دا مونږ یو بل هلک له ورکړه نو په حقیقت کې دا هلک چا ته واده شو هلک ته واده شو
دې ته هوموسیکچولیټي وایي، دې ته قوم لوط اوله عمل وایي. دا شته سیلابونه لږ دي چې دا نور به زمونږ سالي کاڼي پاتې شو که نه. نو دې وجه نه د الله غضب له دا دعوت ورکول دي چې ته هلک د هلک سره واده کې، یا هلک ته ځان یا جینۍ د ځان هلک کړی دی، ایک چې ولې هلک نه دی او هغه له تا دې خو هلک کړی دی، بله جینۍ دې وله واده کړه، نو دا خو جینۍ ده حقیقت کې، بل هم جینۍ راله. نو جینۍ د جینۍ سره چې واده شو دې ته هوموسیکچولیټي یا هم جنس پرستی وي، او دا په شریعت کې منع ده، دا په عامو حالاتو کې هم ډېر بده خبره ده، او په دې باندې الله هم ناراضه کېږي او تو پې هم ډېر بد ښکاره شي. نو بیا به دې څوک په پینډه کې نه پرېږدي چې دې د جینۍ سره واده کړی. او هلته کې قانون تا جوړ کو، نو چې کله عدالت ته ځي نو به یې ګټي. نو د دې نه د ځان بچ کولو دپاره یو نقصان دا شو. اوس دی بس چل کوي دا هلک دی، خو تا دې خو ځان جینۍ کړی دی، دا جینۍ چې دی خو لکه واده شوه نو بچي به غواړي، نو بچي خو دې کېږي نه. چونکې اوس دا ساینس ترقي کړې ده، نو هر څه ممکن دي. بچو دپاره څه شی پکار دی د ښځې له طرف نه؟ اووم، دې ته ایګ ووایه، هګۍ پکار ده. اووم دې سره خو خپل شتی نه، د دې اوس دغه دی مارکیټ دی، د دې اوس سټور دی، لکه څنګه چې زموږ دوايانې په سټور کې داسې دا اووم په سټور کې. نو د دې ښځو نه دا اووم اخیستي دي او هلته په دغه کې په دوکان کې ایښي دي، نو ده به لاړ شي په سټور کې به ځان له ایګ والي. نو دا خو هلک دی، خو دا اوس بچي راوړل غواړي، او اغبل خو یې خاوند دی، نو چې بچي راوړل غواړي نو اووم خو پردی دی، هګۍ خو پردی شوه، نه خو ده واغسته. خو د ده سره دننه یوټرس ورته وایي، اینې بچهداني نشته په ده کې، د هغې له هم حل ایستلی دی. یوه بله ښځه به هایر کي، اینې په کرایه به یې والي چې ستا دا یوټرس موږ ته پکار دی، ایکچوال ښځه چې دا دغه خو دا ابیګانې خو ډېر شی ګرځي، ابه وایي چې واله دوره لکه روپۍ ته راکې، نو چې هغه والا یو څو زره روپۍ ورکړي، نو دا اووم به د پردی اووم به والي، او د ده خپل خو د ده سره سپرم شته دی خو هلک دی که نه، ده سره خو سپرم شته، خو اووم به د هغه شي. نو دا مور د هم پلار شو، نو په یوټرس پکارو، نو په پردي یوټرس کې به یې کیدي، جو هلته به ډیولپ شي چې پیدا شي نو د دریو کسو بچی نه شو، اووم یې د هغې نه واغستو، سپرم پکې ده ورکو، یوټرس یې پردی استعمال کو، نو پخوا به سنګل پیرنټ، اوس به 3 پیرنټ شي. نو چې یو ماشوم دنیا ته راغی او د هغه اوس د پلار پته نه لګي چې پلار یې څوک دی، نو د میراث مسله پیدا شي. دا ماشومان چې مزې کوي، خو په دې وجه موږ چې مزې کوو چې دا د پلاني زوی دی، پلانی د پلاني زوی و، هغه پسې ریکارډ وګوري، وایي دا ځمکه رده شوه، دغه جایداد د ده شو، نو مسله سیسټم سموت روان دی. خو چې کله ته دا بې اصله خلق را پیدا شي، نو اوس هم چې ته ګورې، نو لکه دا خلق د نوجوانانو نه په دې تنګ دی. وایي نوجوانان وایي د 80 نه په پس چې کوم نوجوانان پیدا شوي دي، په دې کې دومره حیا نشته لکه په مشرانو کې شوه. دا جوټي کوم دا مخکې به سړی مشرانو سره په کټ کې یو ځای نه شو کېناستی، نو په حجره کې چې به ناسو، نو دا کشران به په ځمکه ناسو. اوس کشر چې دی مشر ته کنځلو باندې ورته ځان بد نه ښکاري. اوس دا موجوده حکومتي نظام سیاست چې ډېر شوی دی، نو په دې کې چونکې مشران یو بل ته کنځل کوي، نو کشرانو ته غواړو کنځل څه شی نه ښکاري، نو مشر ته کنځل کول، یا مشر د ګریوان نه نیول، یا د مشر بېعزتي کول، یا خپل امام استاد په دغه کې دننه وخل، یا د هغه نه ګیره خریل، دا غواړو څه خبره نه شو. اوس دا څوک کوي؟ دا هغه خلق کوي چې د 80 نه په دې خوا را پیدا شوي دي. نو چې کله اوس دا اوس دې خلق پوزې له راوستی چې خدای ته دا لکان به موږ دا نوجوانان به څنګه کنټرول کوو، خو چې د دې نه پس لا بل نسل راشي چې د هغې مور پلار اډونی یا یې 3 پلاراني، چې بیا به ستا د دې سالي او دا شی به دننه ځي. نو د دې وجې نه زموږ دا درخواست دی، خدای ته هم دا سوال دی چې الله پاک زموږ د پارلیمنټ ممبرانو ته هدایت وکړي، هغه دې په نقصانونو سوچ وکړي، کینې د قوم لوط کم عمل چې دی هغه به دلته شروع شي، او د میراث یو غټه دغه به پاتې شي. په دې عدنان کاکا خیل پریشانه دی، په دې سینیټر مشتاق پریشانه دی، او مشتاق صاحب غریب ګرځي چې تاسو زه په دې باندې پوه کړم. نو تاسو هم چې څوک اورئ یا کو فرض که ویډیو بیا چا وکړه، نو چې هغه خپلو ممبرانو ته وایي چې دا ناروا به رانه کې، او د دې ناروا نه هم بچ کې موږ د الله نه سوال کوو چې خدای پاک موږ د دې عذاب نه وساتي، او الله مشتاق صاحب له توفیق ورکړي چې دا کار په خیر سره وشي، او په دې کې د مسلمانانو د ایمان او د زمونږ د ملک خیري، هسې نه چې په دې غضب باندې واوړو. دا وشو.